بسم الله الرحمن الرحیم چې الله رب العزت تاسو له یو دینی نظام درکو، اوس د اتفاق او اتحاد او د مشر د اطاعت ډیر سخت ضرورت دی. انانیت ضد او د شورا نه منل دا به ډیر زیات نقصان وکړي، ځکه چې د حکومت نظم و نسق دا نه جوړیږي تر څو پورې چې غلبه نه وي، او چې غلبه غواړي نو دې لپاره قوت ضرورت دی، او قوت نه راځي چې اتفاق نه وي، په اتفاق نشي راتلی چې تقوا نه وي. تقوا پرهیزګاري، شرک کفر بدعت نه هم پرهیزګاري او ظلم زیاتې او خصوصا د ګناه نه هم پرهیز. الله به ستاسو دا نظام مضبوطي او قوي به وي. زما محترمو، نو تقوا که مونږ کې رااله نو اتفاق به راشي، او چې اتفاق راغی نو قوت به راشي، او چې قوت راغی الحمدلله نو غلبه به راشي. نو چې غلبه حاصله شوه نو تاسو ته نظم و نسق بهترین حاصل شو. اوس د حفاظت ډیر زیات لازم او ضروری دی، ډیر زیات. دې کې د امیر اطاعت او د شورا منل دا لازم دي او ضروری دي. دې کې سستی کول چې خدای پاک یو نظم و نسق تاسو له درک دا د ګناه کبیرو مجموعه ده او د شرک نه غټه ګناه ده. تاسو نظم و نسق به مات شي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم. الله تاسو له قوت درک نو که تاسو افتراق شقاق خپلو کې کلیش افتراق ساته نو هغه قوت به تاسو مات شي. نو بیا به څه کوئ؟ نو کافر خو تیار ناست چې تاسو وټکئ. محمد بن قاسم رحمه الله چې کله دیبل سند او پاک و هند باب الاسلام جوړ کو، د علاقې فتح کړه او راجا داهری وو، نو حجاج بن یوسف له کې دا خبر رااله چې دې مشر نشي او پارس قبضه ونکړي، نو دی روغو خلکو ته یې مړکۍ دی او دې مړک حجاج بن یوسف محمد بن قاسم مړ کړی او قتل کړی او ټوکړي ټوکړي کړی، وی مړکۍ دی. هغه موږ له خدای پاک یو نظم نسق را کړی دی، که هغې ما مړ کي نو دا ښه ده. د دې نه چې بل جماعت جوړ کړو، یو جمکټه جوړ کړو، موږ کې افتراق راشي او نقصان وشي، او دا موږ له چې کوم نظم و نسق خدای پاک را کړی دا مات شي. اک محمد بن قاسم بل جماعت جوړ نه کړ، جمکټه جوړه نه کړه، ځان یې ټوکړي ټوکړي کړ، خو نظم و نسق بچ کړ. زه اشارو کې ټولې خبرې کوم. نو زما محترمو، دغه شان خالد بن ولید حضرت عمر څه جدا کو لرې کو، او بل کمانډر راوست. هغه ته خلکو ته خو صحیح کمانډر یې کنه، هغه وی نه چې د عمر امیر المؤمنین فیصله ده زه منم، سر انکو پر سر سترګو باندې. او رستو شو او مرته ولا صادر واچ او رسته وښته خالد مولید او عمر چې کوم کمانډر مقرر کړو هغه کمانډر شو. چې غلبه موږ الله راکړي، خالد ولید نه راکړي، د خلکو ځینسازي کوله. نو تاسو چې خدای پاک کوم یو هیرا ملغلله موتی در درکړه دې ډېر حفاظت پکوي، دې کې وسستی نه کوي، یاد ولرئ دې کې وسستی نه کوي. الله دې موږ ته سمج نصیب وګرځي، الله دې موږ ته فهم وګرځي، الله ستاسو حفاظت وکړي. پیسو ته، لالچ ته، ذاتی مفاد ته، حسد ته، بغض ته، د چا عزت ته چې روان دی په بره هغې سره بغض، دا ټول ورڅه پرېږدی. بس الله 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 او الله شکر
نصیحت باندې به تاسو پوه شوي ان شاء الله. او 5 وخت مونځ جماعت سره، خصوصا د سار د ذکر اهتمام، قرآن تلاوت اهتمام، د اوږدو دعاګانو اهتمام دا کوي. الله تاسو یو شی درکړی دی، لاړ نه شي ډېره موده پس راغلی دی، دعوې ډېرې خلکو وکړه، خو تاسو له خدای پاک اصل شی درکړه، تاسو خرابوئ، خپلو کې افتراق شقاق دا پیدا کوئ. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اي قوتكم. الله دې موږ ته سمه نصیب وګرځوي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين. سلمكم الله، حفظكم الله، حفظكم الله الصمد من شر حاسد اذا حسد.